د 14 اگست ورځ اور زمون پښتانه وختي په روډ باندې یو کس روانو چون کې ماته ویډیو هم جوړه کا خو مناسب راته نه لګی چې ویډیو سره زه شریک کم هغه سره تقریبا زما د لا سمره غټه هغه پپونګي هغه باجه چې ولا ویل کیږي ور سره او خله په کې خله وا او سم مطلب ډیر زیات خلک ډیسټرب کول ماته تاسو کورور ويم نن څه چلې والی وای نن 14 اگست کنه ولې تعالی پته نشته نو په دې ورځ څه چل شي وای مال پته نشته دی اغله دام پته نو چې په دې ورځ باندې زمونږ پاکستان چې کم دی د انګريزانو نه قید اعظم آزاد کړو دا مونږ ځکه سلیبریټ کوو چې په دې ورځ باندې زمونږ پاکستان آزاد شوی جی مونږ له یو بل وطن الله پاک را کړو چې نوم په بیا قید اعظم پاکستان نوم کې خاو دو نو اوس هغه دا پته نه واغه ما ته پوسو کوله کته په 14 اگست چل شوی هغه مال پته نشته او دومره غټه باجه ور سره وا اصل کې زما د ویډیو مقصد دا چې نن سبا چې کم کنسپټ د خلکو جوړ دی لکه کور کې مونږ له واړم وای چې مونږ له پپونګي والا مونږ له باجه واخلا مونږ ته پوسو کولې لکه 14 اگست روان دي لکه د ماشومانو کنسپټ دا جوړ شو چې 14 اگست پر ورځ باندې بلاش پیلې ته واخی دا باجه به ته واخی چون کې ډیره بدی لګي په انسان باندې یو انسان مو سره ډیر بدی لګي چې د تبا یو تهذیب والا کس باندې یو ایجوکیټډ سړی به یو پوه والا سړی یو خيار سړی به تو نه ویني چې به دا باجه وي خدا به اکثر چې چارېشتي جاهل سړی به خپکیږي په ملک ډیر مرګري به شي وي چې لکه دا خو مطلب خو لکه دا نه جوړیږي یو ایجوکیټډ سړی سره یو تعلیم یافته سړی سره یو تهذیب والا د اجرې پاس سړی سره مطلب چې لک عقل او شعور پکې وي غسر دا باجه نه جوړیږي چې هغه بروزي په روډ باندې به باجه وخی جی دا یو ډیر چې ور حرکت ته دا یو ډیر مطلب دا حرکت چې انسان په ډیر بدی ښکاری نو زما د ویډیو مقصد صرف دا و چې پهلا 14 اگست په مطلب ځان پوي کو چې 14 اگست دې څه شي خا او بیا کچري 14 اگست مونږ سلیبریټ کوو مناو نو آیا دغه طریقه دار چې مونږ باجې په روډونو باندې وخو خلک په ډیسټرب کوو مطلب دا په زمون غونته عام نوجوان باندې بد لګي نو تاسو خپل سوچو کوي چې یو سړی د بلډ پریشر مریضي یو سړی اوور ایج وي بوډا وي په سر درد وي پاغه باندې بسومره بد لګي نو پنګ پونګ ټول روډونه ډک چې پنګ پونګ بس خصه چل لکه 14 اگست نو 14 اگست دا نه دی چې صحیح طریقه دا لکه الله پاک وطن را کړی دی انګريزانو نه آزاد کړیو مسلمانان یو خپل مطلب منځ او 10 پکې خو کولو کول شو نو شکر وکړل پکار دی چې الله شکر دی چې موږ دی آزاد کو د انګريزانو نن کومګه مطلب منځ او 10 کو هر څه آزاد دی رااله په خپل مردای باندې جون تیرو نو شکر وکړل پکار دی طریقې خو نه چې موږ پارکونو د زوج په سړکونو باندې بدغه شپېلی وخو دغه غټي باجی به مرشتلی وي نو زما د ویډیو مقصد چې دینه مونږ پریز وکړو او زموږ چې کم نوجوان نسل د مونږ پوي کو چې وره ازادي یا 14 اگست سلیبریشن دا نه چې مونږ به باجی وخو ځکه هر ماشوم چې کم تاسو نه کور کې وړو دا باجه غوستي چې مال باجه راوړه کته پوسټو کې ولې د لبوي 14 اگست لکه هغه د مونږ ماشومان چې کم رالويږي کنه هغه په ذهن کې دا کینه چې 14 اگست پر ورځ به دا باجه واخیروره دا به تاخلي او دا به تواخي لکه دا یو فرض غونته غي ګړي لکه نو خپل ماشومان پویول پکاره چې دا په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شو په دې ورځ باندې موږ له الله پاک بیل وطن را کړو بیا په 15 اگست باندې را پسې انډیا آزاد شو دا مخکې ټول موږ یو ځای وسیدو 1947 کې ټول یو ځای د انګريزانو غلامو انګريزانو بیا موږ خلاص شو پاکستان بیل شو انډیا بیل شو س اخوالاړ مسلمانان صدیق وراغل س اندوان دلته پاتې شو اخوالاړ مطلب یو دوه ملکونه جوړ شول او دوه ملکونه په دې دوه قومي نظریه باندې جوړ شو چې کم خو اندوان وایي هندستان نوم ورکو چې کم خو مسلمانان پاتې شوی له پاکستان نوم ورکو نو دا په دې سوچ باندې زموږ نوجوان نسل پیولي زموږ راتلونکي نسل په دې پیولي دا نه چې تول باجرا والی یا باجه واخې په دې انسان ډېر بدی هم ښکاری خیر تاسو دې حواله سره سره لري کمنټ لازمي وکړئ